دوستانو دا یو مذاقیه ویډیو هم ده او دغه هم دی د عبرت هم ده او په خپلې واورئ نورو ته یې شیر هم کړئ. زموږ یو استاد محترم هغه به کور روټۍ وخوړه بیا به تلو جومات ته لمونځ به یې کو نو لازمي چې دنیا څه مزدوري نه کوي جو بدن د سړي پیړله شي تکړه شي یو دغه ورته ویلي مقتدي وی مولوي صاحبو جو تم جو حرام شروع کړلی او ګېډه دې بار ته راوتې ده. مولوي صاحب یې هغه مقتدي راته خبره وکړه ډېر په مذاق باندې خو دغه مې وکړو بده رامنې ولګېده وی چې لاړم جو دغه ته کراټو والا پسې لاړم کراټو والا ته ما وی چې یاره اوس دا باډي به څنګه کمیږي دا خېټه به څنګه کمیږي. هغه راته ووي استاد جي ته خو نور کراټې مراټې نشي کولی خو سهار چې مونځ وکړي نو په نهاره باندې بیا ځه او یو 4 کیلومتره منډه په نهاره باندې ووهه. هغه وی چې کله لاړم او په سهار په نهاره باندې منډه مې شروع کړه چاپېره ګروند کې منډې ومه نو یو مقتدي مې دی ټکسۍ سټارټ کړلی او ځي دغه ته ډپټۍ له وځي. هغه چې وکاته دې ګراوند کې مولوي صاحب منډې وهي جو ده ته یې راڼولې اشاره یې ورته کړله وی دلته راشه نو دی چې کله تللی نیجې وله نو هغه ورته وی مولوي صاحب ډېرې خبرې تاسو وکئ په منبر باندې د الله د رسول موږ پکې څه ومنو څه پرېږدو خو زه تا ته جټې غوندې خبرې کومه دا 3 خبرې. نو هغه وی چې نوره ستا خوښه ده که منله جو ومنه که نه دې منله جو پرېږدی. هغه وی څه خبرې دي. هغه وی یو میخه په منډه کې ډېره بده ښکارېږي او یو ښځه چې دا چې منډې وهي په منډه کې بدې ښکارېږي. یو مولا سړی چې منډه وهي نو دا په منډه کې ډېر بد ښکارېږي. نو میخه چې منډې وهي بد ښکارېږي ښځه چې منډې وهي بدې ښکارېږي او دغه شانتې مولا سړی چې منډې وهي نو دا بد ښکارېږي. نو مولوي صاحب وی نوره منډه مې پرېښوه او ورزش مې پرېښو راغی. د بلې جمعې په ورځ باندې چې بیا تقریر کوو نو یا خلکو که کور تیاره خورمه راځم تاسو له امامتي کومه نو وایي ګېډه دې غټه شوه تا حرام شروع کړو. که ورزش کومه چېرې دا باډي مې کمه شي نو وایي میخه مولا او ښځه دا په منډه کې بد ښکارېږي. نو وایي درېیمه لار تاسو ما ته اوس وښایئ چې درېیمه کومه لار اختیار کړم.